دا هغه کتاب دی چې الله تعالی دې سره ډېر قومونه اوچتوي او ډېر قومونه پست کوي راغورځوي یو ما ته جامه اچولې ده زما ستا د جامې په بدن لګېدو سره عزت نشته دی دغه کپړه ته راواله قرآن مجید ته غلاف ورکه بیا د هغې کپړې قدر وګوره زما ستا کور دی زما ستا په کور کې تاخ لګېدلی دی د تاخ قدر نشته خو په هغه تاخ کې قرآن مجید کې ده بیا د هغه تاخ قدر وګوره دغه قرآن مجید دی ما تا د پلاستیک نه میزونه جوړ کړي دي د هغې قدر نشته دی خو دغه پلاستیک نه رهیل جوړ کا طالب علم ته مخې ته کې د قرآن مجید په کې ده بیا د دغه ریل عظمت او برکت وګوره عزتمندو دغه قرآن مجید دی زما ستا په کور کې خښته لګېدلې ده المارۍ جوړه ده مقام یې نشته دی په جومات کې په کور کې ولګوه قرآن مجید ته المارۍ جوړه کړه بیا د دغې خښتې برکت وګوره دغه خښته د دغه قرآن مجید برکت ته عزتمندو ته وګوره زما ستا بچی دی زما ستا په نظر کې د هغه مقام نی خو چې کله دغه بچی حافظ قرآن شي عالم شي د دغه بچی بیا کم قدري دغه بچی چې عالم او حافظ شي یوازې دغلته نه په معاشره کې د ده قدرداني وګوره د ده احترام وګوره دی بیا کم ځای ته ورسي دا څه دا دغه د قرآن برکت دی